محترم ابو یحیی صاحب خسته خبرې وکړي، الله دې تر اخره پورې همدغه شانتې په اتفاق او اتحاد سره او ښه انداز سره مونږ اخره پورې د مناظرې توفیق او دغه مجلس اخر ته رسولو توفیق دی الله را نصیب کړي، انشاءالله رسیږي به. تاسو چې کوم ویل تقریبا آی کې اکثر هغه دي چې هغه مخکینو مناظرو کې مونږ لیکلي دي باقاعده، هغه سره اتفاقي دي، په دې کې خبره نشته. البته دا ده چې زه به یو دلیل پیش کړم او هغه به ته نه منې، نو ته به چې یاره دا زه نه منم، نو د نه منلو خو څه دغه نه کیدی شي که نه. مثال به طور ته یو خبره وکړي او هغه زه نه منم، ته به چې نه یې منې نو مخکې به نه ځو تر هغه وخته پورې. نه منلو خبره ده داسې ده، یو داسې وي چې مثال په طور باندې هغه زمونږ په دغه کې کتابونو کې د لانسلمو په ډیری باندې یو سړی کینی نو په هغه باندې نشي منلی. لکه زه یو وړه غونته کې لطیفه وکړم، یو سړی وي هغه خپل ماشوم خپلې مور ته ووایي چې ما د بل سره شرط ایښی دی چې د 50 روپو په نوټ کې چې کم دی 50 روپۍ وي، هغه راته ووایي چې 50 روپۍ وي، وایي ما ورته چې نه 50 روپۍ پکې نه، د 500 په نوټ کې 50 روپۍ نه وي. نو مور ورته بچی شرط خو دې بیللی دی، هغه مور شرط مې هله بیللی چې ورسره یې ومنم، چې ورسره مې نه منلي نو بیا مې څنګه بیللی دی. نو دا د منلو خبره که ته اوس د لانسلمو په ډیری کینې او زه درته دلایل ذکر کوم، دا به راشي انشاءالله دواړه مناظرین به مخامخ شي. تا تقلید ته بدعت لیکلی دی دلته په دعوه کې، ستا کتابونو او ستا چې کوم دی هغه مشرانو تقلید ته شرک لیکلی دی، کفر لیکلی دی، یهودو نصارو صفت لیکلی دی، پوه شوي. نو دغه څیز که د منلو په لحاظ سره شي، تا خطبه کې چې کوم دی هغه شرک ورته استعمال کو، هغه مناظرین سره مخامخ شي، هغه به انشاءالله ولدي دا خبره دغه شي. خو که په دغه اعتبار سره د منلو خبره شي نو الحمدلله مونږ منو او تر اوسه منلیم دي. لیکن که څوک نه مني نو په هغه باندې دا جبر نشو کولی چې خامخا به ته دا خبره منې نو هله به مخکې ځو. پوه شو په دې خبره. دویم نمبر خبره دا ده، تاسو د ټایم خبره وکړه، نو مولوي صاحب داسې به وکړو، تا ووایي چې 2 غنټو کې خو هغه دعوه او جواب دعوه منقحه کېږي نه، بیا به ورپسې دلایل ذکر کېږي، نو په باندې 3 بجو پورې. یو خو ستاسو د ترتیب مطابق دلته کې ما دلته مخکې ویلو چې هلکه د جومات نه به هغه مونږ احتراز کوو چې بل ځای کې کینو، خدا نه خاصه دا علمي بحث دی، چرته پکې داسې اوچت اوازونه او دغه راشي نو د جومات بې حرمتي او بې ادبي م راځي. صحیح شو. دویم نمبر ستاسو دلته کې چې کوم دی ترتیب هغه د په وخت باندې د منځونو دی، نو دلته کې په وخت باندې تاسو په کم 1 بجې پورې لاړ شي، 1 بجه او 12 بجې خو ستاسو منځونه کېږي، نو دلته کې بیا خلک نه راځي، بیا به هغې څه وایي. او زیم ستاسو دی چې ټول علاقې والا خلک راشي دلته کې موږ مناظره کوو، که هغې به وایي چې دا څه کیسه ده. دریم نمبر خبره زموږ ستا په یو مسله باندې بحث دی، په دغه مسله باندې که چېرې یو دلیل د خپل دعوا مطابق پیش کړی شي نو عموم دعوه ثابت شوه، او که نه لس دلایل هم پیش کړی شي او هغه ونه منلی شي نو خبره به بل زموږ اتفاقي لیکل چې کوم دی هغه 2 غنټې شوي دي. اوس که ته موږ سره په ټایم باندې په دې لانجې کې او دې له خبرې له طول ورکوو چې دا به مخکې شي او دا به وروستو شي، نه 1/2 غنټه کې تنقیحات تم پیش کوه او تنقیحات به دیم پیش کوي. صحیح شو. د خپل وضاحت به تم کې د خپل دعوی او دیم خپل وضاحت کوي، مخکې به خبر رواني. څوک چې د چا د تنقیح جواب نه ورکړي هلته کې معلومیږي که نه چې دی لګیا دی دغه نه تښتي. اوس خو داسې خو نه چې ته اوس خامخا به زه تا به رانیسم چې شا به ما ته به دې خبرې دغه کې، نو هغه په ټرن کې پته لګي چې د نه کومه تنقیح وشوه، د هغه جواب نه دی کړی، هلته کې صفا پته لګي هغه ستا شکست دی، زمونږ د طرف نه ویل کېږي هغه زمونږ شکست دی، دا خو ویل کېږي هلته کې دي. تحریر کې 2 غنټې لیکلی شوي دي، نو چې کوم تحریر دی په دغه څیز باندې به اتفاق و مخکې به سره لاړ شو. صحیح ده جي. اوس فی الحال 20 منټه کم دي، زه خپل مایک خپل مشر له ورکوم او دی به دعوه شروع کړي. 20 منټه کم دي، نو 20 منټه کم 10 بجې 1 منټ، 20 منټه کم 10 بجې دا دي، 20 منټه کم 11 او 20 منټه کم 12 پورې به زموږ اخري مناظرې. صحیح ده شیخ صاحب، یو صرف یو عرض مې کولو، اوس به تاسو خبرې وکړئ، بیا نظر شیخ صاحب یوه خبره وکړم، بیا به دې وکړي، بیا به تاسو نو براه کرم درخواست دی عاجزانه کله خبرې مونږ تاسو سره لنډې کړو او مناظرینو ته هغه پرېږدو میدان، بیا به ډېره ښه تاسو وکړئ، یوه خبره وکړئ، هېڅ خبره نه خو چې طول نه شي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. ما اصول ذکر کړه او زمون خصم او دغه صدر مناظر هغه په غیبه نسنیوه کې وکړي، دا غیبه تاسو جوابونه کوم. یو دا ویل چې دلیل به کله چې دعوه په غیبه ثابت شوی نه دا پر بل انتقال ته بل دلیل ته انتقال نه کیږي، دا خبره مونږ وکړه. ناغي ویل چې یو کس و چې دلیل د زنمانه مولا نسلم ډیری ته وخی جنو دا مونږ ویل ته په مناظره کې ثالث نشته دی، دا په خلک ګوري کنه فیصله به کوي چې دا په دې دلیل سره چې دعوه ثابت شوله او ثابت نشوله.
بس که به بل دلیل ته انتقال کوم موږ پکې پړې نه شو چې مې تر راکاږو ته چې بل دلیل ته نه ځي صحیح ده دغه رنګ طریقه وای دویم دا خبره په کله توکل چې جواب به ضروری چې موږ جواب اعتراض کاوه خلک به ګوري چې دې جواب ورکړو نه دا به ضروری دا خبره هم کړې ده دویمه خبره تاسو دا وکړه چې مسجد کې مناظره ده او ټیم چې دی نه ځای ته ورکړه ستاسو هر ټیم د منځونه موږ مسلمانان یو او مسلمانان چې درې اوقات چې پای کې مون مکروه دی د هغې نه علاوه موږ له شریعت اجازت راکلی کولی شو په کم 1 بجې او 12 بجې الحمدلله ټیم داخلي بې ټیم منځونه نه کوو استاد ته دا راضي و دا خبره یې داسې وکړه چې بې ټیمه مونږ دی او پر ټیم کې منځونه یې پر ټیم کې مونږ نه کوو تاسو داسې خبره وکړه چې لکه ښه خبره صحیح ده داسې مطلب تاسو چپ خبره کوم که نه صحیح ده څه نه کوم تاسو وایئ چې ستاسو اوس دا لمانځه تاسو خبرې مه هلته تاسو هم خبرې مه کوو که نه عبدالرحمن صاحب خبره وکړه بله صحیح ده بله تاسو د تحریر خبره وکړه چې په تحریر کې 2 غنټې لیکلی شوي چې په تحریر باندې چلیږو په تحریر کې چې 15 کسان لیکلی شوي دي 15 کسان بیا دا نور ملګري به چلی ټول بهر کو موږ چې خپل 15 ملګري به کېنو نو ګوره داسې نه کنه بیا زموږ سره یوه خبره منې تاسو سره دغه خبره ومنله نو داسې دا هم تاسو ومنئ داسې نه هر خبره تاسو ماته ضد او عناد خو نه دي بیا حق خبره هم ډېر مخالف نو دې طرف ته به خبره نه کوي خبره که په یو دلیل ثابته شي نو ثابته ده دا عوام دی بالکل دغه مسله او که په 20 دلایلو په 50 دلایلو ثابته شي هم ثابته ده بالکل ثابت ده په 2 غنټو کې ډېر کار کېږي سره غرمه ده بیا د ستاسو هم سفر دی زه درته یوه خبره اصل په دې تحریر کې موږ اتفاقي طور باندې زرداد پام د مراد علي بھائی مدرسه لیکلې هغه هلته بل ځای کې زه خبر یو منټ مال راکړه که تاسو په دې باندې که نه تاسو زما په دې الفاظو خفه کېږي نه شیخ عبید الله صاحب دلته په تحریر کې لیکلی شوی دی تیر ځل چې رالو د 1 نیمه میاشت مخکې په دې کې د هغه دسخط موجود دی ولې نه راتلو د هغې نه وروسته دلته کې په تحریر کې د شیخ عبید الله صاحب نوم لیکلی شوی دی چې تاسو د سواد نه راتلې د بیا مناظرې ولې دلته کې لیکل کول دسخطونه یې ولې کول که تاسو دغه تحریرونو باندې خبرې کوئ که نه مولي صاحب شیخ ابو عافیه صاحب زه تا مخاطب کوم ګوره په دې تحریر کې مونږ د مراد علي بھائی مدرسه مقرر کړې وه هغوی بیا بله ورځ ویله چې زمونږ چې کوم ملګري د سوات نه روان وو هغه په شک و شبه کې دي چې را به شي که نه به شي نو زه ځم نصر الله شیخ صاحب سره خبرې کوم که هغه مناظرې ته تیار شو نو دې لاړو ماتې بیا رینګ وکړو هغه سره ما خبره وکړه خو هغوی وویل زه مناظره کوم خو د زما مدرسه به نو موږ دوی سره عمل صحیح ده چې خبره وشي موږ خو دې سره هغه نشته دی نو د دوی مدرسې ته م راغلو ټیک شوه نو ما ورته وویله چې یوه خبره د ستاسو په وینا باندې موږ د ستاسو ومنله بدله مې کړه ټیک شوه اوس یو درخواست صرف زما دی چونکې زی به د ستاسو وي زی به د زمونږ نه موږ به درته راځو بل ځای نه او موږ سره د بار میلمانه هم دي نو چې درې هغه یو زه یو به ما سره بل کس نو کتابونه نو زه په میلمانو باندې خدمت نشم کولی که نه د کتابونو وړلو هغه نو که د 2-3 کسان نور هم پکې زیاتی شي نو هېڅ هم خبره نه ده نو دې هم وویله چې دا به صحیح ده او دغه اتفاقي وشو دې نه پس پاتې شو د ټیم 2 غنټې شیخ صاحب 2 غنټې به موږ مناظره وکړو زید او عناد نشته دی ټیک شو او تعصب نشته او که چېرې په 2 غنټې کې زما او د ستا خبره خلاصه نه شوه بیا سره کینو په اتفاق رأی سره به یو ټیم پکې زیات کو نو خو هېڅ هم خبره نه ده خو فی الحال خو به موږ 2 غنټې خبره وکړو که ناسې وخت ځای کېږي او موږ خواته بنو کې هم تاسو سوات کې به چې څنګه موسمي ګرمي زیاته ده هسې د خبره ګرمۍ طرف ته ځي د بجلۍ هم پته نه لګېږي ښه وکړي شیخ الحمد لله الذي كسى أهل الحديث رداء الشرف والتعظيم والصلاة والسلام على إمام أهل الحديث محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين كلهم أهل الحديث من الأبرار اول زه د دې شرط موافق چې کوم اصول کې بیان کړو دغه وضاحت کول غواړم زموږ دا معنا نه ده چې موږ ستا دلیل منو نه دا معنا زموږ چرته هم نه ده بالفرض ستا د دلیل په مقابله کې او په جواب کې زه یو معارضه پیش کوم یو شبهه پیش کوم نو ستا حق دی شرعاً چې ته زما د شبهې ازاله وکړي اوس ته زما د شبهې ازاله نه کې او مخکې ځې نو زموږ دقه ټکي سره نه لګي چې مخکې به نه ځو بلکې به د دې دا یو آیات
چې تا صحیح ثابت کو د خپل دعوی د لپاره مثبت وګرځېدو زه دویم دلیل سره ولې غواړم زما د خبرې مقصد دا و دویمه خبره پاتې شو د ټایم نو مخکې تاسو چې کوم لیکل کړي دي هغې نه خو مونږ سره نه څه خبر وو او دا خو مونږ ته په اخرني وخت کې دا اطلاع میلاو شوله مونږ رالو او داسې خبره نه ده که عبیدالله مولوي صاحب نه و مونږ که تاسو نه بل څوک مونږ په تاسو اعتراض خو نه کوو چې داسې د اعتراض خبره ده د ټیم خبره چې کوو نو ټیم په دې معنا سره کوو چې مونږ د دې خبرې تفصیلي وضاحت کول غواړو تفصیلي وضاحت ځکه یو مناظره بار بار کولو څه فایده ده خو چې وضاحت وشي على التفصیل او د خلکو ذهن پې خلاص شي نو دا ښه نه ده په دې لپاره چې بار بار مناظرې دي کېږي نو 2 غنټې خو داسې دي چې دا خو سړی به پوهېږي نه هم به تېرې شي نو خیر دې کې زموږ سره اتفاق وکړئ د په دې حیثیت چې موږ دلته میلمانه راغلي یو نو موږ سره به خیر لږ شر اتفاق وکړئ انشاءالله دا به ښه وي په دې کې به څه نقصان هم نه وي انشاءالله ها که چېرې په دې 1 غنټه کې دننه زموږ بحث ختم شو نو د 2 غنټې د هډو ضرورت نشته دی نو انشاءالله په دې کې به هیڅ هم نه وي طلحه مولوي صاحب شیخ صاحب تاسو هم میلمانه یئ د بل ځای نه راغلي یئ او مونږ هم میلمانه یو ټیک شو زمونږ میزبان دلته شیخ نصر الله صاحب دی ټیک شو او دغه هم میلمانه دي مفتی فیض الحسین صاحب د مفتی طیب صاحب دو که چېرته په 2 غنټې کې خبره خلاصه نه شوه نو بیا به مشوره وکړو اتفاق رایې سره څه ګرانه خو نه ده که نه څه څوک پولیس والا خو نه ما ته شیخ صاحب اوس دا زمونږ تاسو هسې دغه بیکاره خبرې لګیا دي هېڅ پکې فایده نشته نیمه غنټه په دې کې ووتله نو که یوه خبره په 2 غنټې کې نه ثابتېږي هغه په 3 کې تر سره ومنې که داسې منلي شیخ صاحب نه شیخ صاحب شیخ صاحب شیخ صاحب شیخ صاحب که داسې منلي بیا به داسې وکړو یو چل به وکړو چې یوه مناظره شوې ده زړه زمونږ د مفتی صاحب محترم مفتی ندیم صاحب او د ستاسو د شیخ قاسم صاحب ټیک شوه اوس غالبا وفات شوی دی الله دې غریق رحمت کړي داسې به وکړو چې هغه ویډیو به دلته ولګو تاسو هم ورته کښېنئ موږ به ورته کښېنو که تاسو دغه وایي چې موږ بیا در سره منو هغه کې به تاسو ته خپله پته ولګېږي خو هغه مفتی طیب صاحب خبره ده چې هغه یو ورته ویل چې زه به ورسره منم نه مور ته یې ویله چې 50 روپۍ نوټ کې 50 روپۍ نو شیخ صاحب خبره زما او د ستا نه ده دغه عوامو ده ټیک شوه خبره عوام په 2 غنټې کې هم په پوهېږي په 3 کې هم په پوهېږي دومره ګرانه خبره نه ده که چېرته ټیم په دې ټیم کې خبره نه شوه خلاصه بیا به په اتفاق رایې سره مخکې خبره بوزو او که چېرته خبره خلاصه شوه دا 2 غنټې را سره ولې نه منې دستخط خو شوی دی 2 غنټو کې زه خو تا ته بار بار خبره وکړم 2 غنټو کې خبره حل نه شوه مخکې به ځو بیا دا اوس دا خو صحیح خبره ده زه در دستخط په 2 موجود دی پاغشته دستخط برقرار پاتې یو ځل زمونږ 8 غنټې مجلس شوی دی پای کې ستا شیخ عبدالحمید رحمتي هم ناستو پکې هغه بل هم ناستو و اته کسان په بالا ماڼۍ کې زموږ مجلس شوی دی پای کې 2 غنټو کې خبره خلاص ته څنګه په یقین سره وایي چې په 3 غنټو کې به خلاص شیخ ابو عافیه صاحب شیخ ابو عافیه صاحب درته یو عرض کوم شیخ صاحب ابو عافیه صاحب ګوره د تحریر چې لیکلی شوی دی د ستاسو ملګرو موږ سره لیکلی دی هغه ماشومان هم نه دي سرکرده افراد دي ټیک شوه نو 2 غنټې کې که خبره خلاصه نه شوه بیا به ټیم زیاتي مقرر کړو که نه د ستاسو هم دلته زموږ میلمانه انشاءالله موږ به خو که چېرته وخت خلاص ټیم هغه خلاص شو نو یو خبره داسې هسې وخت ضایع کولی دغه شیخ ابو ګوره اوس به چې موږ مناظره ختمو په 2 غنټې کې 12 بجې به ختمېږي او که 1 غنټه پکې زیاته کړو نو 1 بجې په ته به ځو او موسم هم ډېر هغه دی لکه اسې د خبرو کړه د خبره حق نه وي ته ضد مه کوه لکه دا اسې تهمت دی یا نه مشوره کول او په یو خبره باندې اتفاق حاصلول دا ضد دی اوس که تاسو موږ سره نه کموئ نه سوا کوو تاسو ضد نسبت کوم خو تاسو دپاره ما هو الاصلح 2 غنټې دي او زموږ دپاره ما هو الاصلح د 2 نه سوا دی خو موږ په خپل ما هو الاصلح کې خبره کوو که نو اوس داسې کوو زما خبره 3 غنټې اخرنۍ زموږ ټایم شو صحیح ده مراد صاحب 3 غنټې زموږ ټایم شو تاسو ډبل دی چې ډبل دی ولته یو بدل دغه ته واچې دی دغه ورکه دغه خدا چې بقي زمو په ټیم کې با خبرې نه کې مونږ دغه یې کې بیا به کار سره په چې دومره کې زم لګي مغم لګي بیا به کار خراب نه یو
دته نه اخلاص کا صبر شیخ ابو عافیه صاحب تاسو ویل چې مونږ د پاره ما هو الاصلاح 3 غنټې دي او د مونږ د یاد تاسو لپاره 2 غنټې دي نه زموږ خبره ده او نه تاسو خبره د سی بو کو چې حکم باغ تحریر وګرځو چې کوم اتفاقی لیکل شوی دی زنه خپل د ځان خبره کوم نه نستا خبره کوم چې کوم تحریر لیکل شوی دی او تقریبا یو میاشت په دې کې زیات وشو ٹھیک شو او زه بیا درته چې هغه تحریر به حکم وګرځو په الحال که خبره پکې خلاصه نشوه نو بیا به اتفاقی رائے سره ټیم مقرر کو کنه سس چا زور خور سره نشته دی کنه خو که خبره خلاصه شوه نو بیا سي ګوره بیا به تم لګي د زیدنا او زبم لګیم چې خبره نه خلاصه شنو دا شیخ صاحب ته د زیدنا نه لګیا بس بیا به داسې وکړو چې هغه تحریر ته راشي بیا داسې وکړو چې هغه تحریر ته راشي شیخ صاحب د دې جواب زه در کوم د ټیم تعلق صلب مناظره سره دی او د افرادو تعلق د صلب مناظره سره نه دی په صلب مناظره کې نه دی هغې کې یو سیز مونږ تاسو سره منلی دی او یو سیز تاسو مونږ سره ومنو په اتفاق رای سره پاتې شو هغه سیزونه چې د مناظرې اندروني دي ته به ماته ووایي چې د دعوا او جواب دعوا به سره نه وي ولیکو ځکه چې یو شرط مونږ د ستاسو 15 کسانو نه زیات منلی نو زه به هغه ته هم در سره ځم نو دا خو د مناظرې بنیادي سیزونه دي اساس د مناظرې دی نو په دې کې څنګه تر سره تبدیلی کوي او زه بیا درته وایم چې که چېرته مناظره په 2 غنټو کې خلاصه نه شي نو بیا به ټیم مقرر کړو که نه داسې به وکړو جي چې دا کوم لیکل چې د 2 غنټو موږ دلته کې کړي دي تاسو په دې موږ سره راضي نه یې که نه داسې به خیر صبر وکړه یو منټ دغه 10 منټه کم 10 بجې دي که نه نو انشاءالله 10 منټه د پاسه 12 پورې ټایم شو صحیح شو 10 منټه د پاره 10 منټه د پاسه او 2 نیمې غنټې شوې 2 نیمې غنټې شوې 10 منټه د پاسه 12 پورې ټایم شو زه خپل مایک خپل مناظر لور کوم چونکې موږ دغه یو مدعیان یو نو دی به خپل دغه شروع کیږي شروع شیخ صاحب څه وایي ووایه داسې څه خبره نه په خوشحالي داسې ده شو عای فیصله وکړله اوس څه وکړو مونږ خو خوښه دا وه چې مونږ هسې هم راغلي او تاسو هم راغلي چې ښه وضاحتي خبر وکړو انشاءالله دې کې به ښه وي داسې ده چې ماهیت المناظره په هغې کې تعین الوقت سره جز نه دی چې آیا په ماهیت د مناظره کې تعین د وقت داخل دی او البته افراد په ماهیت المناظره کې داخل دي صحیح ده نو چا لکه مطلب سلفونه ډېر وخت په یو مسله کې مناقشه نقل ده نو که بالفرض مناقشه اوږده شي نو هم څه خبره نه ده خو تاسو خیر تعین الوقت وکړه څو 2 نیمې غنټې نو هېڅ خبره نه ده په دغه 2 نیمې غنټو به سره اتفاق وکړو ګورو چې په 2 نیمې غنټو کې تاسو څه کوئ اوس ستاسو 1 منټ زه تاسو ته یو خبره زموږ مخې ته د دیو دعوه پرته ده او طیب مولوي صاحب دا ومنله چې موږ په دې مسله کې مدعیان یو صحیح اوس دا دعوه مبهمه مجمله ده موږ غواړو د دې ټایم به تاسو څه ټایم دغه کوئ د دې ټایم اخري ټرن به د چای نه تاسو لیکل نه غزه د یو ځل تلاوت کوم دا به خیر تاسو کوم لیکل تاسو ته نه تاسو خپل وضاحت بیا کوئ چې مونږ شنو اول ټرن د مدعی رشیدیه او شیخ صاحب ته ویل اصل مناظره مخالفت تدې ټایم ریکارډ کړه دې اوس اقتداء خلاف نه د اصول مناظره خو لکه دا اوس وایي چې مال خامخا درا کړی ما صرف تلاوت کوم چې د یو دعوا څنګه مجمله محمد اوس دې کې خود ورکو دا لوګ صحیح ده ذات خپل د دعوی وضاحت وکړه څنګه کې دا بس ته دا کوم د غټ اغبل مایک دا مایک راکا دا مایک د دې دغه نه خلاص کړو دغه اولونه تو بس دغه بس خلاص که مکمل کولو کې دغه نه یو بل کتاب جزاک الله ډېر مهرباني دا بل دی راوښت دا معافیه تاسو ستیم تو ګوري دا والا
یا کپې به مال راکې عبدالرحمن بسم الله پټې مزه سٹارٹ کو بسم الله الرحمن الرحیم